رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی دې پر هغه شخص رحمت نازل کی چې په اخستو او خرڅولو او خپل قرض غوښتو کې نرمي کوي. رواه بخاری. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د سهار کېدو سره سم ستاسو په هر هډو کې صدقه لازمي. ستاسو هر تسبیح یعنی سبحان الله ویل صدقه ده، الحمدلله ویل صدقه ده، په نیک کار حکم کول صدقه ده، او د بدو خبرو څخه خلق منع کول صدقه ده، او د دې ټولو په مقابل کې 2 رکعاته د څاشت لمونځ کول کافي کیږي. رواه مسلم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې استغفار وویل په ځان لازم کړی الله تعالی به دغه کس ته هر مشکل خلاصون ورکړي او له داسې ځای څخه به ورته رزق ورکړي چې ګمان یې هم نه وي. نو زما عزتمندو ورونو باید موږ تاسې کوم چې ما دا حدیث درته وویل په دې عمل وکړو.